د خوراک په څیز کې چې مچ وغورځېږي نو د دې خوراک څه حکم دی؟ آیا دا خوراک کولی شي او که نه؟ چې کې مچ وغورځېږي یا چې کوم دی اوبو کې مچ وغورځېږي نو د دې خوراک څه حکم دی؟ نو یاد ساتئ کله چې د خوراک په څیز کې مچ وغورځېږي نو دې مچ له غوپه ورکول پکار دي، که هغه چای وي که اوبه وي. نو د دې وجې نه چې د زهریله اثرات ختم شي او دا خوراک به قابل د استعمال وګرځي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې حکم کړی دی او امام بخاری رحمه الله مستقل باب په دې باندې ایښی دی، باب اذا وقع الذباب فی الاناء. او د دې لاندې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث را نقل کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې ستاسو د یو کس په خوراک کې مچ وغورځېږي نو پکار ده چې دا کس دا مچ ټول په دې لوښو کې ورډوب کړي، غوپه وله ورکړي او بیا دې وغورځوي. نو دا غوپه ورکول ولا ضروري ځکه چې د مچ په یو وزر کې شفا ده او په بل وزر کې بیماری ده، نو د دې وجې نه د مچ لا په دې خوراک کې غوپه ورکول دا ضروري دي.